अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलम्मा बलगा अशुद्धहु आतैनाहु हुक्मन व इल्मा वकज़ालिका नज्ज़िल मुहसिनीन। वरावदतहु अल्लती हुवा फ़ी बैतिहा अन नफ्सिही वग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक क़ाल मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय इन्नहु ला युफ़्लिहुज़्ज़ालिमून। वलक़द हम्मत बिही वहम्म बिहा लौला अन रआ बुरहान रब्बिह कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु अस्सूअ वल्फ़हशाअ इन्नहु मिन इबादिनल मुख़लसीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम वाक़या रवाना हुआ। काफ़िले वाला रागली यूसुफ अलैहिस्सलाम द कुहिना राविस्तो बिया ज़ान सरा बोई तो माल द तिजारत ग़ुलामी ती जोड़ कड़े और खरसी को हराम पैसे पे वागस्ती। यूसुफ अलैहिस्सलाम मुबारकी आगद बेरगबतुनो दाले रिकवल गवाड़ी दे पारा ची फ़ायदा मेलावशी कना सो के राशि नु ज़मंगना बे वाखली और ज़मंगा फ़ायदा दुनियावी आगबउनशी यादे उ तख्ती ज़मंग दला सबलारशी बिया व फ़ायदा मेलावनशी। नाल तके चागस्ते व अजीज़ मिसरो फले खजी तवे ददो ख्याल साता केदेशी दे मंगल सफ़ायदा राकी ददना मंगता सफ़ायदा मेलावशी न दज़वी पर ज़ेबाने बेजान ल उसातु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वही संगा आगज़ाने मेराविस्तो न दल दकी मोला ठिकाना वर्कड़ा दे द पारा ची दा हालात ओ वीनी और हालात ना खबर शी। वरपसे इम्तिहान तज़किरा कई द खज़े द आज़ीज़ मिसर ना आम तौर बाने मशहूर दा ज़ुलेख़वा बाज़े नुमई ज़ुलेख़वा तो वही ख्वा राइल नुमेव उदवा खज़वा मशहूर दा चिदव से योज़वान कोर के मखेता सीराजी नो खामखा दग से जनानों चागा सतर और पर्दे नहीं नब्यादा हालात मखी तराजी सड़े निश्ती वतल खज़े दे पस बाना बाने दन को दरवाज़े बाहर चे सुमरवे आगे बंदिकड़े और दल दावत वर्को चे दाकार दे दा ताला कवल्ली। यूसुफ अलैहिस्सलाम वेदा खुजनशम कवले माज़ल्लाह बलदा इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाय इन्नहु ला युफ़्लिहुज़्ज़ालिमून। खज़ वरपास ये विसंग बैन के ज़ यो हुक्म कुम यो खबर कुम तो बैन के खज़े रानी वो औ द खजिना
د خزا د فکولا نو ورمنډه کړې لاړو یوسف علی السلام یوې دروازې ته مخ کې شو چې زه د دې ځای نه اوس وځم. اتفاقی خبره وه هلته کې د دې ښځې خاون هغه دروازې ته را رسېدلی و. دغسې کله کله وشي یو تن د دنې نه وځي او بل د بهر نه راشي، نو کله کله داسې چې یو بل سره دی ټکراو شي. نو دغسې حالات مخې ته راغله، دی دغسې په دروازه کې یو ځای شو. نو اوس خبره ښکاره کېده اوس څه کولی شي. نو ښځې فوراً یو خبره وکړه، وی دا ګوره دا سړی راغلی موږ په کور کې دی، ستا د اهل سره بدي غواړي. زنانه عام طور باندې په دې خبرو کې ډېرې تیزي، اکثریت د زنانو خې جبې ورسره وي. ناول کې خبره یو شان وه، دغه ځای ته چې خاون سره مخامخ شوه نو خبره بل شان شوه. دا خبره په یو ساعت کې بدل شي. یوسف علیہ السلام یو ټکو کو چې نه خبره دې نه ده. په دې کې چې کله یوسف علیہ السلام تختیدو نو د ښځې جو حمله کړه جو د لمن نه راونیو. یوسف علیہ السلام داونه کته چې کمیس می سری نه زورې جوړ کړل جو مخې ته لاړ او د کمیس ټوکړه نو د یوسف علیہ السلام د کمیس ټوکړه د ښځې په لاس کې راغله، کمیس سری شو. بیا د هغې فیصله وه وس دا ګناه قصور چاته دی. نو په هغې کې بیا فیصله کوونکو فیصله وکړه. و یو هوښیار سړی و، بعضې لیکلي مفسرینو ګیرې والا سړی و، اگر چې دا بله خبره پکې هم شته چې وړوکی و، هغه دا خبره وکړه لیکن هغه خبره زیاته راجحه نه ده. راجحه خبره دا ده چې دا د ښځې خپلو بعضې وایي د تره زوی و، دی فیصله مار سړی و، فیصلې کوونکی و، هوښیار سړی و. هغه وایي تاسو د کمیس د سرېدو د داسې دا خبرې کوئ، په دې کې خبره داسې ده چې دا کمیس قتل غواړي. نو که دا کمیس د شا طرف نه سري نو قصور به د ښځې، او که کمیس د مخې طرف نه سري نو بیا به قصور د سړي. اگه کمیس راوړی تاسو، کمیس چې راوړی شو، کمیس چې وکتی شو نو هغه د شا طرف نه سري و. پته ولګېده خبره مخکې نه شوې ده، فیصله دغسې ده چې کمیس که د شا طرف نه سري نو قصور به د ښځې. هماغه شانتې ثابته شوه. ښځې ته وایي چې ته خطاکاره تی نو ته د خپل ګناه دا څه چې دې کړلی د دې بخښنه غواړه. یوسف علیہ السلام هغه خو بې قصوره دی، وس هغه چې دغسې الزام پې لګولی کېږي نو دام کېدی شي دی اوس لاړ شي او کیس داخل کړي دې کور کې ما سره داسې چل شوی دی. ولې خپل عزت هغه هر چاته ګران دی. نو هغه ورته وایي یوسفه عارضانه دا خبره پرېږده مه کوه، دا خبره چې ته بهر ته چاته ونه وځي ښه، ولې شرم به جوړ شي، خلک به څه وایي.
عزیز مصر په کور کې داس چل کی داغی تذکرہ کوي لیکن خبرې چې کومه یہ جو هغه کار کی د خلکو د خلینا خبرې اوزي یو سړی چې یو خبره وکي یو خزه چې یو خبره وکي نو هغه پسې بیا گاډي جوړ شي دې خبرې پسې جوړ شي دغه چې یو خبره وکي نو دا خزه د هغه نه نور مطلبونه واخلي دا بعضی خبرې یی داسي کور کې بعضی مسلې داسې راشي ناغي باندې کور کې مور په هغه باندې چشم پوشیو کی خبره کارنه کی آخر خبره لاړ شي جو غټه جوړ شي راغی تذکرہ کوي ولما بلغ شده آتیناه حکما وعلما کله چې ورسید د خپل ځوانۍ ته پوخ عمر ته ورسید د ځوانۍ ته ورسید بازی یا تل سکالو ته ورسید اتل سکالو دا عمر دا مضبوط عمر دی سره مضبوطی ته رسیدل له بلوغ ته رسیدل له خپل ځوانۍ ته ورسیدوي بلوغ ته رسیدل له نو آتیناه حکم و علما نو منگا ورکا دلا حکمت ولا ورکا طاقت د فیصله ولا ورکو و علم او علم ولا ورکو یا رستو یو دور راغی چې حکمن پیغمبري ولا ورکړه علم ولا ورکړل وکذالک نزل المحسنین دارنګ بدل ورکو منګه نیکو کار ولرا یوسف علی السلام ډیر نیکو کار سړیو الله وای ما ولا دغه څه بدل ورکړه دنیا کې وراودته التي هو في بيتها عن نفسه مراوده وکړه دنا غختنه وکړه دنا چل ول وکړه د دسرا اغه خزه هو في بيتها چې د داغي په کور کې چل ولې وکړه بچل ولې دغه کمرې ته دغه حال ته وردن نه کو کوټه ته وردن نه کو وراودته التي هو في بيتها مراوده وکړه مطالبه وکړه غوښتنه وکړه دنا اغه خزه هو في بيتها چې دیو داغه پکور کې عن نفسه نو غوښتنه چې کوي عن نفسه د خپل د نفس مبارک غوښتنه کوي ودا نفس مال راک با خلک و دې زمانه کې د زړه خبرې کوي زړه دې مال راکوي زما زړه خو نشته وي وتل وي لو تاول له پټکړې دی تختول دی وغلقت الابواب او بند کړې دروازې وقالت هيت لك او وی راتل لی تعالی دا زجه س کومه سمو تعالی وکوم سان س غوښتنه کوم نه دابت تکه قال معاذ الله یوسف علیہ السلام یو پناه وانم په الله سره انه ربي احسن مسواي یو خبر دا یقین هغه الله هغه زما رب دی احسن مسواي الله هغه مال خپل ټکانه را کړل انه لا يفلح الظالمون یقین خبر دا چې نشي کامیاب دي ظالمان دا ته چې کوم خبره تمہارا بل نه دا ظلم دی او ظالم سره چرته نشي کامیاب دي دغه په دنیا کې ډېر شیخ ظالمان دي کامیاب شو کامیاب بشی نا دنیاوی لحاظ سره نه کامیابی آخرت خو جدا خراب داوا ظالم انه لا يفلح الظالمون دویم دا انه ربي احسن مسواي یقینا زما دا آقا عزیز مصر احسن مسواي ډېر خپل ټیکړ لازم پاره ټیکانا زما مال خپل ټکانه را کړل خپل مال عزت را کړل مال زه را کړل ما سره خېګړه کړل نو دا زما آقا نه زه د خپل آقا په عزت باندې څنګه داغو لګوم دا خو ظلم کول له انه لا يفلح الظالمون یقینا خبردار چې نشي کامیاب دي ظالمان
ولقد همت به وهم بها یقینا قص کو دے خزی داغا وهم بها او قص کو دے سړی داغه د دفکولو وهم بها وهم لدفعها بدفعها قص کو اغا د دفکولو هغه ځان ته راکاږي د ټلوي بعضی مفسرین لیکلی یوسف علیہ السلام هغه هو د حیا سړی دی نابر نه ګوري او ته وی د چالي کلی وی چې ستاده وخت سم خولي دي او یاو ودا اولنې هغه شی د زمانہ په قبر کې جدا کی قبر کې اول وخت جدا کی بیا وی ستاده سترګې سمره خسته دي او یاو دا خسته دي الله مال دارا کړلې په دې باندې وسه د الله دیدار کوم او توي داسترګي چوتي کا ما ته وګورا وینا زه دړو نوای نه یریګم په قیامت کې چې تړون نشم بے ځای ولې ګوري هغه ته وی زه ته نږدې کېږم او ته سمانه لري کېږي هغه یو په دې باندې ز خپل رب ته ځان نږدې کوم رب ته نږدې کېږم په دې باندې ستانه لري کېږم نو رب ته نږدې کېږم کنه دا خبرې د دې په منځ کې وشوې نورې خبرې په کې لیکلي ونشوا په دې باندې چې ونشوا نو قص یو رانی وای چې رانی و هغه یو دکې ول ورګړو منډې کړې دي جاغې په سمور باندې کړې نو دا یو ولقد همت به یقینا قص کو د خزی داغه وهم بها او هغه قص کو داغه د دفکولو لولا ارى برهان ربه کچر نوې لیدل دو برهان د خپل رب گدتا نوې معلوم برهان دلیل د خپل رب دین او شریعت ته نوې معلوم نو لما الیها او مایل شی بوتا بل وی د خزی قص کړو ودا دسکا لولا ارى برهان ربه لهم بها کچره نه ویل دل نه معلوم ورته برهان د خپل رب نو دبم قص کړي وې هو برهان در ویل دل دې نو قص نه دی کړي کم قص چې هغه کو نو هغه قص نه دی کړي قص کړل نو سه کړل له دفعها یې کړل دفع کولو کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء دانګه دې لپاره دا کارونه شو چې واړو منګه د دنا منګه د حفاظت کذالک دانګه منګه د حفاظت کو ولې یو حفاظت کو د دې لپاره چې واړو د دنا بدی والفحشاء او فحش د دنا واړو بدی تی واړو انه من عبادنا المخلصین یقینا دیو زمنګ د بندګانو مخلصینونا دیو خالص کړي شیو دی چون کړي شیو دی معصوم خلقونو پیغمبر وکړه معصوم نو واستبق الباب دواړه ور مخکې شو یوې دروازې ته باندې خلک بکی وای دا یو دروازه او بیا بل دروازه او بیا بل دروازه باندې و دروازې وغلقت الابواب دروازې غنې دي نه دای بندي کړلې دا وی دي سي دمه جمعات نه دي دو درو گیټونه دي یو سړی په جمعات کې دن نه راګیرې نو دواړه گیټونه بندې د جمعات حفاظت کې نو دواړه گیټونه بندې ته نه دا غټ گیټ ببن کو دبل دی خیر ده یو سړی راضي کغل راضي نو په رات لشي
که څوک به دننه تا ایثار کړلی نه هغه به ترې موتی شي ولې بل ګیټ کولاو دی که چې بندی نو یو سړی پکې ایثاری نو دواړه ګیټونه بندی ها اوس یو سړی اوځي نو په یو ګیټ باندې وتی شي نو ځکه وایي باب واستبق الباب دواړه مخکې شو یوې دروازې ته وقدت قمیصه من دبر ولې دروازه خو د دننه طرف نه بنده شي ده که نو دننه یې لټ ورکړلی نو هغې کولاول خو اسان دي بیا الله کله کله داسې سړی ور مخکې شي معمولي یو لاس وروړي ګوته وروړي هغې سړي ته لاره کولاو شي ځان بچ کوي وقد او سر کو دې ښځې کمیس د هغه من دبرن د شا طرف نه والفیا سیدها لدى الباب او مندو دې دواړو سردار د دې ښځې د دروازې سره قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا دا چالاکی کوي ښځې دغه سي جب هم ډېرې تیزي چالاکی هم کوي خبره په لږ ساعت کې بدې سړی لګیا دی یو خبره کوي ناڅاپه سړی را مخامخ شو خبره بالکل بدله شوه دا په څنګه دا خبره بدله کړه بالکل بدله کړي بعضې خلک داسې څه سیزونه هم دغې شعر کوي او ډرامې جوړوي یو سړی دی بل ته وایي هلکه ته په دې کوڅه کې چا کیسې راځې هغه شاته لوړ نیولی هغه بل سړي سره چا نه چې دی تپوس کوي هغه ته لوړ را مخامخ کړي هغه وایي ما وی دلته کې ستاسو خپلوان دي که نه څه کهته دلته چا په خواله راغلی خبره بالکل بدله کړي هغه زه خخته ده لوړ دی ټوپک دی تماچه ده چوړکۍ ده څه شي در مخامخ کې خبره بالکل بدله شي خبرې بیا کله کله مستثنا کوي هم ښه یو خبره به کوي او دا خبره داسې ده مخې د سړی راغی د دغې سړي د دو دا پکې خیر دی ښه خبره به داسې یې لیکن دا دته پکې اجازت دی خبره بالکل ورانه بدله شوه هلته کې اول نه سوې وسوې اول دې څه کول وسکې قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا وې سبې بدلا دا هغه چا چې اراده کوي ستا د اهل سره د بدۍ الا یسجن مگر دا چې جیل ته دې واچولی شي سبې بدلا یا نه به بدلا مگر دا چې جیل ته دې واچولی شي او عذاب علیم یا دې ول عذاب درناک ورکړی شي سخت سزا دې ول ورکړی شي ستا د اهل سره داسې ارادې کوي قال هي راودتني عن نفسي یوسف علیہ السلام کما چې خبر حق ای سړی په حق ای ناغه دا وګدي قصې نه کې گیتونه نه کوي هغه یو مختصر خبره کوي هي راودتني عن نفسي بس دې خزه مطالبه کړلا زمانہ د نفس مبارکی نور څه نه وایي دومره وړوکې جمله ووایي اول دغې هغې بلې ښځې خو ډېر شي خبرې وکړې ښځې خبرو کې تیزي کړ او کم چې په غلطه باندې نو هغه ځان له بیا دلیل نه جوړوي باندې جوړوي ځان له خبره ثابتول غواړي نو غلطه خبره خو ثابتېږي نه نو هغې دپاره به خامخا اوږدې قصې کوي که نه قال هي راودتني نو دې زمانه مطالبه کړوه زما د نفس مبارکي وشهد شاهد من اهلها او گواہی وکړه گواہی کوونکی فیصله وکړه او فیصله کوونکی د اهل د خزینه بعض خلک وایي د وړو خبرې کې وړو کې زانګو کې پروتو هغه دا خبره وکړه دې خبر ته ضرورت نه ول دغه بدغه کور کې وړو کې سراړو ونه دا هم کم چې دا قصې لیکي قصو عالم دا وایي کله بیا به دا قسم کوي وای رستو زلیخې سره وایي
د یوسف علی السلام نکاح شوه دی بعضې به دا قسم کوي فضل قصې دي یوسف علی السلام چې د جیل نه آزاد شوی دی او بیا د ښځې خاوند مړ شوی دی او د هغه بوډۍ شوې ده بیا دا بیا ځوانه شوه دا قصې دي دروغ قصې دي اسرائیلیات دي نو هلته کې دا قصه دیم دا خبره کوي چې څوک چې دا قصه کوي چې یوسف علیه السلام سره نکاح شوی دی نو نکاح والا خلک چې دي نو هغه دا قصه کوي چې وی مونده هغې سره چې کله میلاو شو نو فوجدها عذرا نو هغې بلکل پیغله ومونده مطلب دا چې هغه سړی کوم چې د دې هغه خاوند و هغه ورته د سره میلاو شوی او سره هم نه دی نو چې کله داسې خبره نو د وړوکي خبره په کم ځای نه راغله وړوکی د کور کې کم ځای بله خبره دا ده زموږ مفسرین بعضې لیکي هغه وایي لم یکن صبیا وړوکی نه و بعضې وایي ذالحیتن ګیرې والا سړی و بعضې وایي چې دا د ښځې د خاصو خلکو نه و فیصله مار سړی و خبره خلاص ده نو دومره زیات خلک چې دي اب دغه خبره کوي چا پکې چې د وړوکي خبره کړ هغې لپاره بیا نور قسم جوړوي وړوکی هغې بیا یوسف علیه السلام بیا راوتو دا زما صفایي بیان کړو دا اسرائیلیات دي قصې دي قال هي وشهد شاهد من اهلها او گواہی وکړه گواہی کوونکی فیصله وکړه فیصله کوونکی دا حل د خزینه ان کان قمیصه قد من قبول کچری کمیس ددا چې سری شوی من قبول د مخکنا فصدقت نو دا خزب رشتنی وهو من الكاذبین او دا سړی به د دروژنونه وان کان قمیصه قد من دبر او قمیص داغه سری شوی من دبر د شاطربنا فکذبت نو دا خزب دروژنی وهو من الصادقین او دا سړی به د رشتنونه هغه وس خو به وګورئ کنه کمیس څنګه ده نو فلما را قمیصه نو کله چې ولید کمیس دا قد من دبر سری شیو د شاطربنا قال انه من کیدکن نو دا سړی وته وی خاونی وته وی انه من کیدکن یقینا دا استاسو د چلول نه ان کیدکن عظیم یقینا استاسو چلول ډیر لوی دی ډیر غټ چلولیان خلک یې تاسو وی خزی ته وی او د خزو چلول چې ډیر زیات دی یوسف عارضان هذا اے یوسف اے رازو کده خبر نه دا خبره چې ته بار ته ونوزی دا خبره چې ته بل ځکه ونه کې ته ونه کې تا باندې و تاکید کوي او ابلی ته وایا ما ته و ابلی ته نشي ویلې نو ولګه سخته ده سخته مده ده چې غریب دغه نیول لغه هغه ته ویلې نشي او په زور باندې لګیا دي زو واستغفر لذنبک لذنبک او بخنه طلب کو د خپل ګناه نه پاره انکی کند من الخاطئین یقینا ته د خطا کارونه وزبانه به بس کو ولما بلغ شد واتینا حکم و علم کله چې ورسید خپل ځوانیتا ورګمغه دلره حکمت او علم وکذالک نجزی المحسنین دانګي بدور کو مونږه نیکو کارو لرا وراودت التي هو في بيتها مراود وکړه غختن وکړه مطالبه وکړه چلولو کو د سرا خزي هغه خزا چې هغه هو في بيتها دیو داغي پکور کې ان نفسي د نفس مبارکي وغلقت الابواب او بندړي دروازې وقالت تعالی کوي رات لي تعالی قال معاذ الله هغه پناه غوانم په الله سره انه ربي احسن مسواي یقینا هغه رب زما ده یا هغه آقا زما ده چې مال ډېر خپل ټکان را کړل انه لا يفلح الظالمون ادا کم کسب چې دین دا خو ظلم ده یقینا نشي کامیاب دي ظالمان ولقد همت به وهم بها یقینا قص کو دي خزه داغه رانی ولو وهم بها او دق سکو داغه د فکولو لولا را برهان ربی کچرینه ویل دل برهان د خپل رب نمایل شی به وتا کذالک لنصرف عنه السوء دارنګي دا حفاظت کو منګه داغه د پارا چې واړو منګه د نام بدی ول فحشاء او فحش انه من عباد المخلصین یقینا د زموږ د بندګانو مخلصینونه خالص شونا چونکه شونا معصومانونه
واستبق الباب دواړه مخکې شوې دروازې ته وقدت قمیصه من دبر او سلکو د ښځې کمیس د هغه من دبر د شا طرف نه وال فیا سیدها لدى الباب او یې موندو د دواړو سردار د هغې دروازې سره قالت ما جزاء من اراد بذلك سوءا وی سبب بدلی یا نبی بدلا دا هغه چا چې اراده کوي ستا د اهل سره د بدی مگر دا چې جیل ته دی واچولی شي او عذاب نازلیم یا د درناک عذاب ورکړی شي قال هي راودتني عن نفسي یوسف علیہ السلام دې غوښتنه کړله زما د نفس مبارکې و شهید شاهد من اهلها او ګواهي وکړی او ګواهي کوونکي د حال د ښځې نه ان کان قمیصه قد من قبول کچرې کمیس د هغه سری شوی د مخکې نه فصدقت نو دا خزب رشتونی وهو من الکاذبین او دا سړی به د دروغجنو نه و ان کان قمیصه قد من دبر او کچرې کمیس د هغه سری کړی شوی د شا طرف نه فکذبت نو دا خزب دروغجنی وهو من الصادقین او دا سړی به د رشتونو نه فلما را قمیصه ګلې چې ولې د کمیس دا قد من دبر سری شوی د شا طرف نه قال انه من کیدکن وی یقینا دا تاسو د چل ول نه دی ان کیدکن عظیم یقینا چل ول تاسو د ډیر لوی یوسف عارضان هذا یوسف اعراض وکړه خبرنا واستغفر لذنبک ابخنه طلب کو د خپل ګناه د پاره انکی كنت من الخاطئین یقینا ته د خطا کارونه الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې